غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء والعزيز الرحيم. سورة روم شروع کو. روم دا اوس ورته نوم اوس بدل شوی د روم، اوس ورته بل څه نوم وایي. څه ورته وایي؟ اډیر مړي چې پکې وشو ډېر دغه پکې نه که نه مړه ډېر نه اټلي سړی اټلي دا پخوانی روم دی. دا اټلي دا د اردو والا مفسرینو لیکلي دي چې دا اټلی چې کومه دی دا پخوانی روم دی. دا دارالخلافه وه د انګریزانو، د انګریزانو دارالخلافه وه او د دوی او د ایرانیانو په منځ کې جنګ وشو. ایرانیان پارسیانو مجوسیانو د نور عبادت پې کو، د اور عبادت پې کو او دوی اهلی کتابو دوی جنګو شو. رومیانو وبیلله او پارسیانو وګټله، مشرکانو وګټله. نو هلته په مکه کې مسلمانانو ته کافرانو ویلي زمونږ رونه هلته ستاسو په رونو باندې غالب شو، ځکه چې مجوسو سره کتاب نشته او موږ سم کتاب نشته. اول ته د اهلی کتابو سه کتاب دی، تاسو سره کتاب دی، نو زمونږ رونه په تاسو غالب شو، ورځ مونږ په تاسو غالب کیږو. بس دا سوره روم نازل شو او پای کې دا خبره وکړه چې که نن رومیان پیل شوي دي نو لږه زمانه بعد به فی بضع سنین په چند کلونو کې به دا رومیان خپل بدل د پارسیانو نه والي. دا خبره وشوه. نو حضرت ابوبکر صدیق د یو کافر سره دا چیړ وکړو، هغه ویل شرط راسه کېده، هغه ویل ګمې ارسه. نو شرط یې کېښوده، لږې خوندي وښې کېښودې او 3 کاله یې کېښودل. راغی پیغمبر خدا ته ویل چې ما دا چل وکړو، هغه ویل نه که نه، بضعه د 3 نه 9 پورې، د 3 نه تر 9 پورې دې ته بضعه وایي. نو ته ټیم ډېر کا او شرط هم ډېر کا. نو سلی خان کړه او 9 کلونه کړه او عیني 9 کاله شو تقریبا. نو دا یې شرط هم ډېر کا او دغه هم ډېر کا. نو د بدر په غزا کې دا د مکې معظمې خبره ده، د بدر په غزا کې چې د بدر د غزا کومه ورځ وه، په هغه ورځ باندې ازرعات په مقام باندې رومیان په پارسیانو باندې غالب شو او په هغه ورځ باندې په بدر کې مؤمنان په مشرکانو باندې غالب شو. نو مؤمنانو ته د بدر د ورځې ډبل خوشحالي میلاو شوه، ډبل خوشحالي چې یو خداګي هغه افتخارونه به کول او د مجوس په ګټه باندې خوشحالېدل. نو دوی ورته ویل چې څنګه اوس موږ د اهلي کتابو په ګټه باندې خوشحالي او ډېر زر هغې دا د بدر د غزا په ورځ وګټله دا مقدمه او هغه سړی مردار شوی او په بدر کې مردار شوی و. د هغه د زامنو نه ابوبکر صدیق 100 خان واخیستل په دې کې. نو الف لام بسم الله الرحمن الرحیم دا مکی صورت دی او ټول تعلق د مکی زندګۍ سره دی. توحید ثابتوي، صداقت القرآن او صداقت دغه چې کوم دی رسول او دارنګې اثبات د قیامت. الف بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله چې بې اندازې مهربان زیات مهربان دی. الف لام میم الله واقف دی پر معنا دي حروفو، دا مقطعات قرآنیه دي، د قبیلې د متشابهاتو نه دي، دې په معنا باندې سوا د الله نه بل څوک نه پوهېږي. غلبت الروم مغلوب کړی شوي دي رومیان فی ادنى الارض په هغه نږدې ځمکه کې پارستا وهم من بعد غلبهم سیغلبون او دا رومیان پس د مغلوبیت خپلنا سیغلبون زرد چې دی به میدان ګټي فی بضع سنین په 100 کلونو کې. بضع په عربی کې 3 کالونه والا د 9 کالو پورې. لله الامر من قبل ومن بعد، د الله دپاره اختیارات دي مخکې د دینه ما وروستو د دینم، یعنې د الله دپاره د اول نم اختیارات دي او د رستم چې سره دي دا اختیارات ټول د الله دي
و یومئذ یفرح المؤمنون په دغه ورځ به مؤمنان خوشحالي کوي بنصر الله په امداد د الله باندې ینصر من یشاء امداد کوي الله هغه چا چې د الله خوښ شي وهو العزیز الرحیم الله زورور رحم والا دی نو په یو ورځ باندې دواړه میدانونه وګټلی شو دلته رومیانو وګاټه او په بدر کې مسلمانانو وګاټه وعد الله دا وعده دا الله لا يخلف الله وعده الله تخپل وعده خلاف نه کوي ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پويږي يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا پويږي په ظاهر د دې دنیا باندې وهم من الاخرته هم غافلون او دې د اخرتنا هم دوی نه خبرو یعنی دنیا نه پیژني دنیا دا ظاهر پیژني د دنیا دا چهل پهل پیژني او د دنیا حقیقت چې هغه اس نه سباله ختمیدون کې دی دا نه پیژني نه خلک غافل دي اولم يتفکروا فی انفسهم آیا سوچ نه کوي دوی په خپلو ځانونو کې ما خلق الله السماوات والارض ما خلق الله نه دی پیدا کړی الله اسمانونه او ځمکې وما بینهما څه د دواړو منځ کې دي الا بالحق مگر په حق سره واجل مسمى او په نیټه مقرره باندې وان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون او یقینا ډېر د خلکو نه په ملاقات د خپل رب باندې انکاریان دي اولم یسیروا فی الارض نزوی دی په ځمکه کې پینځرو پسې وګوري کیف کان عاقبة الذین من قبلهم څرنګه وخر انجام دا کسانو چې مخکې دي نه په تاریخ کې کانو اشد منهم قوه او دغه پخوانی خلک ډېر مضبوط د موجوده کفارونه په قوت افرادی او په قوت جسمی سره او په قوت مالی سره واثار الارض او وړولي واږي ځمکو لره راړولي پسونه به کرلو وعمروها آباد کړي وا د ځمکې لره وعمروها آبادی ساز کړي وي اکثر مما عمروها زیات داګه نه آباد کړي وا چې مخکنو چې دی موجوده او دغه آباد کړي دا جاءتهم رسلهم بالبينات راغلي دغه قومونو ته پیغمبران دوی په ښکارا او دلایلو په ما کان الله لیظلم نه دی الله چې زیاتیو کې په یو قوم باندې ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن دي دا قومونه په خالص په خپل ځان من زیاتی کوونکي چې الله د عذاب لا دعوت ورکوي چرای ولا ثم كان عاقبة الذين اساءوا پس هغه اخر انجام دا کسانو چې بدی کوي السوء ناکار دي لاندې ورته وګورئ پس هغه عاقبت دا کسانو اساءوا چې بدی کړي دا نو عاقبت سره نو كان عاقبة الذين السوء اگر ډیر ناکارا ادا چې انکذبوا بآیات الله ادا چې دوی انکار کړ د آیاتونو د الله نه وکانو بیا استهزئون او په آیاتونو د الله پورې ټوکی کوونکی الله یبدأ الخلق ثم يعيده یقینا الله اول ځل پیدا کوي خلق او بیا به دوباره ژوندي کوي ثم الیه ترجعون بیا خالص ته دی الله تبا واپس لټولو واپس تاسو لټولو وی ويوم تقوم الساعه پکمور چې قیامت قائم شي یبلس المجرمون مایوس بشي مجرمان د یبلسو یو معنا دادا چې دوی به مایوس شي ولم يكن لهم من شركائهم نبید دوی د پاره د خدایان د دوی نه شفعاء او سپارشیان وکانو بشرکائهم کافرین او بدی په خپل شرکا باندې او په خپل خدایان باندې انکاریان منګه دا زمونږ خدایان نو ويوم تقوم الساعه فكمر شقائم شي قیامت یوم اذن په دغه ورځ يتفرقون خلق با ډلې بشي خالص مؤمنان خالص کافران او منافقان فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات هر چې مؤمنان دي او عمل صالح والا دي فهم في روضه يحبرون دوی بعدي په باغچو د جنت کې خوشاله کولې بشي يحبرون معنا خوشاله کولې بشي حبارت هغه خوشاله توای چې داګه په چهره باندې داګه اثر د خوشاله راشي واما الذين كفروا ورج کافران دي وكذبوا بآياتنا او نسبت درو کوي آیاتونو زمونږ ته ولقاء الاخره او ملاقات د اخرت تم نسبت درو کوي فاولئک فی العذاب محضرون ایو دی په عذاب کې حاضر کړي شوی فسبحان الله حين تمسون پس پاکی د الله لرا حين تمسون کله چې تاسو ماخام کوي نو د ماخام مون شو وحين تصبحون او کله چې سار کوي نو د سار مون شو ولو الحمد فی السماوات والارض او خالص د الله لپاره حمد او ثنا د پاسوانو زمکو کې
وعشیا او دارنګي چې کوم دی او دارنګي په وخت د اخر د ورځې کې لکه د مازدیګر مونځ شو وحین تظهرون او کله چې تاسو دننه کېږئ په غرمه کې د ماسپښین مونځ شو یخرج الحی من المیت روباسی ژوندي لره د مړي نه ویخرج المیت من الحی او روباسی مړي لره ژوندي نه ویحیی الارض بعد موتها او ژوندی کوي ځمکه پس د اوچوبې د ځمکې نه وکذلک تخرجون یو مسلې نه بلې ته ځو څنګه چې الله مړه ځمکه ژوندی کي او د هغې نه فصلونه روباسي دقسې به الله رب العزت تاسو دې قبرونو نه دوباره راپورته کی ومن آیاته ځینې د دلایلو د قدرت د الله نه دا ده ان خلقکم من تراب چې پیدا کړي دي تاسو لره د خاورې نه یعنې ستاسو مشر نیکه او پلار آدم پیدا کړی ثم اذا انتم بشر تنتشرون بیا په دې وخت کې تاسو انسانان یې تنتشرون خورېږئ په دې ځمکه کې ومن آیاته ځینې د نښو د قدرت د الله نه دا ده ان خلق لکم من انفسکم ازواجا چې پیدا کړي الله تاسو دپاره یې سړو ستاسو د نفسونو نه بیبیانې ستاسو د جنس نه بیبیانې ته آدمي یې او بیبي دې آدمي ده دا لوی نعمت دی د الله که چېرته زنانه د سړو دپاره د بل جنس نه وی نو نه به دا الفت او مینه وی او نه به دا تعلق او کور داسې ساز وی او نه به انسانیت داسې ترقي کړی وی لتسکنو الیها چې آرام حاصل کړي خپلو بیبیانو ته وجعل بینکم مودة ورحمه ګرځولی دی الله ستاسو په منځ کې د سړو د ښځو منځ کې مودة مینه کله چې نوجوانۍ بیبي سړي ورسره مینئ او کله چې بوډۍ شي نو رحمتا بیا مهرباني کوي وایي دا زما رفیق حیات و ما سره ډېر لوی تکلیفونه او تکلیف زندګۍ تېرې کړي دي ان فی ذلک لآیة لقوم یتفکرون یقینا په دې مذکور کې لوی لوی نښې دي د پاره د قوم سوچ کوونکي ومن آیاته خلق السماوات والارض ځینې د نښو د قدرت د دلایلو د قدرت د الله نه پیدا کول د اسمانونو د ځمکو دي واختلاف السنتکم ګډوډوالی د ژبو ستاسو دی یو انسان دی یوه خوله ده شونډې دي یو غاښونه دي او ژبه ده او مخارج دي او یو شروع شي پښتو وایي بل شروع شي عربي وایي بل شروع شي انکو وایي بل شروع شي انګلیش وایي والوانکم او دارنګي اختلاف د رنګونو ستاسو د چا تور رنګ دی د چا سور رنګ دی د چا سپین رنګ دی څو غنم رنګ دی او د یو آدم او د حوا نه پیدا دي ان فی ذلک لآیة للعالمین یقینا په دې کې لوی لوی نښې دي د پاره عالمین دی که عالمین دی عالمین د مخلوقاتو لپاره نه په چې د علم نشینو مين به مخکې کلام علم لام مخکې دی نو دلته عالمین دی که نو په دې کې لوی نښې د علماو دپاره دي ومن آیاته منامکم ځینې د نښو د قدرت نه د الله نه منامکم خوب ستاسو دی باللیل د شپې والنهار او د ورځې وابتغاؤکم او طلب ستاسو دی من فضله د مهربانۍ د الله نه رزقونه طلبوئ په دې دواړو کې ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون یقینا په دې کې لوی لوی نښې دپاره د قوم اورېدونکي اورېدل د قبول چې کوي ومن آیاته یریکم البرق خوفا وطمعا او من جمله د دلایلو د قدرت د الله نه دا ده چې ښیي تاسو ته برېښ یعنی آسمانی بجلی خوفن په داسې حالت کې چې یریدونکي یې د ګلو او د تنورونو نه و طمعا او طامعین په داسې حالت کې تمه ساتونکي په باران کې وینزل من السماء ماء نازل الله د اسمان نه اوبه په یحیي به الارض بعد موتها په ژوندی کوي په دې ځمکه پس د اوچوب د ځمکې نه ان فی ذلک لآیة لقوم یعقلون یقینا په دې مذکور کې لوی لوی نښې دپاره د قوم عقلمندو ومن آیاته ځینې د دلایلو د قدرت د الله نه دا ده ان تقوم السماء والارض بامره چې ولاړ دي اسمانونه او ځمکې په حکم د الله باندې ثم اذا دعاکم دعوة من الارض کله چې الله رابلي تاسو له یو ځل رابلل د ځمکې نه اذا انتم تخرجون په دغه وخت کې تاسو ټول به ځمکې نه راوځئ څنګه به الله رابلي اسرافیل به پوکو وهي درې پوکه دي یو نفحة الساق دی
دا هغه پوک سبه ټول مړه شي نه یو نفحة الصا دغه دی چې کوم دی داسې نفخه ده چې خلک به بېهوشه شي بله نفخه به دا چې په هغې به خلک مړه شي او درېیمه نفخه به دا چې خلک به دوباره راژوندي شي وله من فی السماوات والارض خالص د الله لپاره هغه ټول چې په اسمانو ځمکو کې دي خلقا و ملکا و عبیدا کل له قانتون هر یو د دین د الله تابعداري کوونکی دی وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده الله غذات چې اول ځل پیدا کوي مخلوق لرا ثم يعيده بیا به دوباره ژوندي کوي تاسو لرا وهو اهون علی دا دوباره پیدا کول په الله آسان دي او ولم پې آسان دي وله المثل الاعلى دا الله دپاره دی صفت اوچته په اسمانونو په ځمکو کې وهو العزیز الحکیم دا الله زورور حکمت والا دی ضرب لكم مثلا من انفسكم بیانوي الله تاسو لپاره مثال د ځانونو ستاسو نه هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم اشتري ستاسو لپاره دا مریانو وینځونه چې مالکان دي خلاصونه ستاسو شریکان فيما پاغه مالونو دولتونو کې چې منګ تاسو ته نصیب کړي دي دا تاسو شریک دي فانتم فيه سوا نو تاسو استاسو دا غلامان په دې کې برابر یې تخافونهم تاسو خدا غلامان نه یریږئ کخیفتکم په شان د یریستاسو انفسکم د خپل احرارونه څنګه چې د اصیل نه یریږي د خپل مرینم یریږي کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون دا تفصیل سے بیانو منگایتونه د قدرت د پاره د قوم عقل من چې عقل نه کارلی نو خپل مرای ځان سره نه شریکې په مال کې او ما چې د لکم مال او دولت درکړې په دې کې زما سره زما مخلوق شریکې ناشنا خبره ده خپل غلام شرکت ته تیار نه او زما بندگان رالی ما سے په خدای کی شریکې دیتا ته تیاری که تاسو کې د عقل تقاضای نو عقل د قواړي بل اتبع الذين ظلموا هواءهم بل کتابی شوی کسان چې ظالمان دي د خپل خواهشات او نفسانیو بغیر علم پر اپوی سرا ومن يهدي من اضل الله سوق بخونو کی هغه چاہتا چې الله یې گمراه کی وما لهم من ناصرین نو دې لپاره هیڅ قسم مددګاران فاقم وجهك للدين حنيفا قائم کا خپل دین و ادروا خپل ځان لرا یعنی خپل ادر پاکم وجهك او ادروا او قائم کا خپل مخ لرا یعنی ذکر د جز مراد کل خپل ځان لرا اگر دینی یکسو یک جهت تا فطرت الله التي فطر الناس عليها دا دین اگر فطرت د الله غره چې پیدا کړی الله پاګی باندې خلق لرا یعنی اسلام یو فطری مذهب دی لا تبدیل لخلق الله نشتا بدل د مخلوق د الله د پاره ذالک الدین القیم دا یو دین مستقیمه ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پوهیږي منیبین الی من کون کی دی راجی کی دن کی دی توبه استون کی دی الله تا وتقوه دی الله نا نو منیبین من شی راجی کی دن کی الله تا وتقوه یریږي د الله نه واقیموا الصلاة او درو مانځل را ولا تکونوا من المشرکین مکیږي د مشرکانو نه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا من جمله دای کسانو نه چې ډلې ډلې کړو حصے کړو خپل دین وکانو شیعا او دی فرقه مختلفه دی فرقه واریتون ته اشاره ده کل حزب بما لديهم فرحون اردلا پاګی چې دوی سره خوشاله چا چې ځان لکه منګړتی خبره سازي کړې وي ار یو بوز په حق مودابل په باطل دی وإذا مس الناس ضر کله چې ورشي خلکو ته تکلیف ولګتن د بیماری دعوا ربهم رابلی رب لرا منیبین الی په داسې حال کې چې مینه کوونکي او راجی کیدونکي الله تا ثم اذا ذاقهم منه رحمه دا کله چې وسکه الله دوی ته مهرباني د خپل طرف نه اذا فريق منهم بربهم ناسا په وړل دوی نه په خپل پروردگار باندې شرکون شرکای لیکفروا بما اتیناهم دې لپاره چې کو پر کې پای چې موږ ته ورکړي دي په تمتعو پس پیدا حاصل کوي پس او پتا علمون په زرد چې تاسو پوښی ام انزلنا علیهم سلطانا کنا نازل کړي موږ په دی باندې یو حجت او دلیل په هو یتکلمو نو دغه حجت او دلیل خبرې کوي بما كانوا به یشرکون پای باندې چې دوی د الله سره شریکای
کنه دوی له موږ داسې حجت او دلیل ورکړی دی چې هغه دلیل او حجت دا خبرې کوي چې او د الله سره شریکان شته. وإذا ذقنا الناس رحمة کله چې وسکو موږ خلکو ته مهرباني د خپل طرفه فرحوا بها خوشحالېږي په دې باندې. وإن تصب سیئة کو ورسو موږ خلکو ته بدحالي بما قدمت ایدیهم په سودا ګناهونو چې وړاندې کړي لاسونه دوی اذا هم یقنطون ناڅاپه په دوی چې کوم دی بیا مایوسي کوي. قانتون په معنا د مایوسون باندې. اولم يروا نګوري دي چې ان الله يبسط الرزق یقینا الله پراخه کوي روزي لمن یشاء چاته چې د الله خوښ شي ويقدروا په اندازه کوي. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون یقینا په دې کې لوی لوی نښې لپاره د قوم ایماندار. فآت ذا القربى حقه ورکا خپلوانو ته حق د دوی والمسکینا او ورکه مسکین ته خپل او ابن سبیل او زامنو د لارې ته او غني ترجمه زکوم. ذالک خیر للذین یریدون وجه الله دا چې دی دا ډېر غوره دا کسان دپاره چې اراده کوي ذات د الله خالص د خدای د رضا لپاره کار کوي. اولئک هم المفلحون دا کسان هم دوی کامیاب دي. وما اوتیتم من ربا اگر چې تاسو ورکوئ د سودونه لیربو فی اموال الناس دې دپاره چې زیاتې حاصل کوي تاسو په مالونو د خلکو کې فلا یربو عند الله په دا نه زیاتېږي دا په لا نه زیاتېږي په نزد الله باندې. یعنی چې تاسو کوم سودخوري کوئ دلته صابونی دا ترجمه کړي تاسو چې کوم سودی معاملات کوئ او په هغې په ذریعه د یو بل په مالونو کې اضافه کوئ نو دا به اضافه ستاسو کېږي خو د الله په نسبت باندې دې کې اضافه نه راځي بلکې دې کې کټوتي ده او دې کې خساره او تباهي ده. د دې وجې نه نظام سود دا مسلمان لا چلول لري پکار ختمول پکار دي. وما آتیتم او دام یو ترجمه و موږ ته استادانو کوله چې دا لا تحفې خلک نه وړي یو غریب سړی مالدار سړي له یو شی ویسي مطلب دا چې زه بوله 100 روپو شی سما براله 1500 روپۍ راکړي. نو ما آتیتم من ربا هغه چې تاسو حاصلوئ د څه ربا نه جایزه ربا ده لیربو فی اموال چې زیاتې وکړي په مالونو د خلکو کې نو نه زیاتېږي په نزد الله باندې. دغه تحفه کې او تا 500 روپۍ دغه نه راوړې خو دغه د الله سره دغه نشته. وما آتیتم من زکات هغه چې تاسو ورکوئ څه زکات تریدون وجه الله اراده کوئ په زکات باندې خالص د الله رضا فاولئک هم المضعفون دا کسان دوی دوچندي کوونکي دي خپلو ثوابونو لره. الله الذي خلقكم الله ذات چې پیدا کړی تاسو لرا ثم رزقكم بیا روزي درکوي تاسو ثم يميتكم بیا به وجني تاسو لرا ثم يحييكم بیا به ژوندي کوي تاسو. هل من شرکائکم من يفعلوا من ذلكم من شيء اشتر استاذ په خدایانو کې من هغه څوک چې وکي من ذلكم د دین کار نه تاسو ته ما من شيء انسا نو دی غږ نه کوي سبحانه پاک دی الله ر شریکانو نه وتعالى ما یشرکون او پورته دی هغې نه چې مشرکان د الله سره شریک کوي. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس ښکاره شوی دی فساد په وچ او په لونده کې بما کسبت ایدی الناس په هغې باندې چې کسب کوي لاسونه د خلکو. هذا کې چې هغه مولا تقریر کوو ایدی الناس یو ایدی الناس دی ایدی الناس خیال راغی نو وایي ظهر الفساد ظهر الفساد فی البر والبحر ظاهر شوی دی فساد او بدامني تباہی او بربادي په وچ او په لونده کې بما کسبت ایدی الناس خو دا ګناهونو چې کوي لاسونه د خلکو. دا موږ څه چې څه کېږي دا زموږ د خپلو لاسونو کړي دي. اعمالکم عمالکم ستاسو عملونه ستاسو حاکمان دي. لیذیقهم بعض الذي یعملوا دې دپاره چې وسکئ دوی ته بعضې هغه عملونه چې دوی کړي دي د هغې سزا لعلهم یرجعون کېدای شي دوی خپل کرتوتونه نه واپس شي. قل سیروا فی الارض ووایه ځئ په ځمکه کې فانظروا ګورئ کیف کان عاقبة الذین من قبلو څرنګې وخر انجام دا کسانو چې مخکې د دوی نه کان اکثرهم مشرکین و اکثر د هغې مشرکان.
فاقم وجهک للدین القیم ادروا خپل ذات لره داغه پر دینی مستقیمه من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من الله چې نه به بخیر راتلو داغه ورځنا چې نه به دې لپاره واپسی د جانب د الله نه الله بروستی هغه به نه واپس کوي یوم ذن په دغه ورځ یصدعون نو دا خلق با ډلې ډلې بشي من کفر پالیه کفره پسوک چې کافر شپاغه باندې سزا رکو پر دردا ومن عمل صالحا چا چې عمل دنه کوي فلانفسهم يمهدون د خپل ځانون د پار لار همواري ليجزي الذين امنوا دیر پار بدل ورکي الله مؤمنان تا وعمل الصالحات عمل صالح والا تا من فضله د خپل مهربانینا انه لا يحب الكافرين یقینا الله دوست نه غړي کافرانو لرا وي پته نه لګي چې خدای به سو خوخي مال امریکایان خوخ دی يهود کړه ته دی باندې پوهیږي چې الله د الله کافران بدی شي چې څونه کافران ټولي بدی شي منافقان بدی شي ومن آیاته ان يرسل الرياح من جمله د آیاتونو د قدرت د الله نه دا چې را لیږي بادون لرا مبشرات انذیر ورکون کی ولی یذیقکم او دې لپاره چې اوسه کوي تاسو خپل رحمت نه باران نه ول تجري الفلك بامره او دې لپاره چې روانه کی شي په حکم د الله ول تبتغوا من فضله او دې لپاره چې طلب کوي تاسو د مهرباني د الله نه ولعلکم تشکرون او دې لپاره چې د الله د نعمتونو قدر وکړي ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهما یقینا لګلیو منګه مخستانه ګڼ پیغمبران خپل قومونو ته فجاءوهم رال البيد خپل قومونو ته بالبينات په واضح معجزو دلایل باندې فانتقمنا من الذين اجرموا پس بدل بواګه سم دا کسان نه چې مجرمانو وکانه حقا علينا نصر المؤمنين او دې لازم او ازروی رحمت په منګ باندې امداد د مؤمنانو الله الذي يرسل الرياح الله ذات چرلګي بادونو مختلف لرا په تفسیر صحابه نو راپور ته کی هغه وریا زلرا په یبسطه په سما پس خوري دی لا په اسمان کې په شا څنګه چې الله خوښي ويجعله كسفن او ګرځي دلرا ټوکړي ټوکړي فتر الوت کا يخرج من خلاله اني بباران لا چې روزي د چونو د دینا فاذا صاب به من يشاء کلا چورسه الله دې پر باران لره چاته الله خو خشي من عبادي خپل بندگان اذا هم يستبشرون ناس په غزير حاصلي مبارک مبارک باران شو فصل بوس نه خرابيږي و ان كانوا من قبل اگر چې مخیر دې د نزول د باران نه اينزل عليهم من قبله اگر چې دوی مخیر دینا چې نازل شي په دې باندې یعنی مخیر باران نه لمبلسون نا امیدي کوونکو بس غرق شو فصل خراب شو او بس نکیږي فانظر الى آثار رحمت الله وګورېغه نخو نخانو د رحمت د الله د باران غي سارو ته ګورې چې راشین کی چپی وحیدا پسلونه يحيي الارض بعد موتها ژوندۍ کوي ځمکه پس ته اوچو بنا ان ذلك له ان ذلك یقینا دا چې دی لمحيي الموتى خامخا ژوندۍ کوي به الله مړ یو نه بل تزو وهو على كل شيء قدير الله پارس قدرت خاوند ولئن ارسلنا ريحا کچرتا راولي ګمنګا بعد لرا ریح په عذاب کې استعماليږي فراوه مصفرا نویني دوی پس لرا وچا زیړ لزولو من بعدها نو ګرځي دوی رستو رزړېدلو د فصل نه یکفرون انکار کوي په نعمتونو د الله فإنك لا تسمع الموتى یقینا تنشي اورولې مړو ته ولا تسمع الصم الدعاء نشي اورولې كنت आवाज را بلنا اذا ولوا مدبرين کلا چې ووري شاکون کی وما انت بهاد العمياء نيت چې کوم دې خون کولن کړي ته عن زلالتهم د گمراهو د دینا ان تسمعوا الا من يؤمن بآياتنا تنشي اورولې مگر هغه چاته چې ایمان راوړي پاتونو زمونږ باندې نو په هم مسلمون او دوی گردن نهاد الله الذي خلقكم من ضعف الله ذات چې پیدا کړی تاسو د کمزورینا یو ساس کې وګدي بیکاره ثم جعل من بعد ضعف قوه بیا وګرځي الله پس د کمزورینا قوت لرا الله تاسو یو ساس کې وبونه پیدا کی نو وړو کې ماشومی د مور په خېټه کې د مور د خېټې نراوزی بیا ماشومی خپل بار دې ته نشي رسولې مور او پلار د الله تعالی نوکران مقرر کړی دي تاسو صفائی کوي تعالی خوراک در کوي ستا په بے خوبی ته چې خوب کوي خوب کوي دا غ انتهایی کمزوري نه بیا وګرځو مونږه پس دې کمزوري نه قوت طاقت لرا نوجوان شي یا ترعرعو
ثم جعل من بعد قوة ضعفا بیا د ځوانۍ نه رستو راولو مونږه په د باندې کمزوري و شیبا او سپینوالی د ګیرې او د سر دا هغه ادوار دي چې الله یې په بنده راولي یخلقو ما یشاء پیدا کوي دا هغه چې الله خوښه شي والعلیم القدیر الله پوهه قدرت والا دی و یوم تقوم الساعة په ورځ چې قایم شي قیامت یقسم المجرمون تقسیم به ډلې ډلې به شي مجرمان نه یقسم المجرمون قسمونه بخوري مجرمان په الله ما لبثوا غیر ساعة قسم په خدای دی چې موږ درنګ نه تیر کړی سوا د یو ساعت نه کذالک کانوا یوفکون وای الله دغسې دي دنیا کې اورېدل به د حق نه دا اوس چې کومې ګډې وډې وایي چې موږ په دنیا کې یو منټ تیر کړی دی دغسې دنیا کې هم دغسې ګډې وډې دوی ویلې وقال الذين اوتوا العلم والایمان بویا کسان چې هغوی ته ورکړی شوی دی علم او ایمان داسې نه ده لقد لبستم فی کتاب الله یقینا درنګ تیر کړی تاسو په کتاب د الله کې لا یوم البعث تر ورځې د قیامت پورې فهذا یوم البعث دا اوس د ورځ د قیامت ده ولکنکم کنتم لا تعلمون لیکن یی تاسو پوهیږئ نه فیومئذ په دې ورځ باندې لا ینفع الذین ظلموا معذرتهم په دې ورځ به فایده ورنکړي هغه کسان له چې ظالمان دي عذرونه دوی ولا هم یستعتبون او نه به دوی نه طلب د عتبا وکړی شي عتبا څه ته وایي ایر په تیر او باقي روزګار راځه اوس خدای راضي که دا مقبم چاله الله نه ورکوي چې ځای راځه اوس خدای راضي کوي ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن یقینا بیانو موږ د خلکو دپاره پر قرآن کې من کل مثل د هر مثال عجیبه نه ولئن جئتهم بآیة قسم دی که ته راتلو کې دوی ته په یو نښه باندې لیقولن الذین کفروا نو خامخا وایه کسان چې کافران دي ان انتم الا مبتلون نه تاسو مگر باطل پرست یئ کذالک یطبع الله علی قلوب الذین لا یعلمون دغسې مهر لګی الله پړون دا کسانو چې ناپوهه دي فاصبر ان وعد الله حق پوه صبر کوا یقینا وعده د الله رښتینې ده ولا یستخفنک الذین لا یوقنون بې عقله دي نکي تا لره را برنګېخته دي نکي تا لره هغه کسان لا یوقنون چې یقین نه کوي په ذات د الله او په قیامت باندې واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین یا الله موږ د قرآن په اسرارو لطائف او ترجمو باریکو باندې پوهه کې دې سره سره الله موږ له پدې د کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي قرآنی نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راولي رب دې له څوک کار کوي کامیابی کې څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي که بدقسمتۍ تباهۍ کې یا الله زموږ ټول په حالت باندې رحم وکړي سونه زمونږ مشران و پات شوي زنانه نارینه خدای هغه ټول بخښي سونه زمونږ بیماران دي د مرګرو کې په کورونو کې یا الله په مسافرو کې خدای هغه ټولو ته صحت کامله عاجله ورکړي خدایا دا ټول روغ کې خدایا زمونږ سونه مسلمانان دي په صراط مستقیم د اسلام مضبوط او محکم او متحد او متفق کې الله دا ډلهبازي الله زمونږ نه وباسي دا فرقه واریتون الله زمونږ نه الله وباسي الله موږ په یو پلیټفارم د شریعت او اسلام باندې او په یو اقامت دین باندې ټول را جمع کړي او یو موټی او یو لاسم کړي ای زمونږ ربا زمونږ د ټولو په حالت باندې رحم وکړي او خاتمه زمونږ د ټولو په ایمان باندې کې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه